السلام علیکم عزتمندو د رمضان مبارک شپې او ورځې دي او دا د انواراتو او د برکاتو د راوړېدو یو ذریعہ ده. د حدیث شریف مفهوم دی چې په کوم ځای کې قرآن شریف لوستل کېږي هلته کې سکینه او رحمتونه نازلېږي او دا هغه ځای نه شیطانان لرې تښتي. په یو بل ځای کې د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مفهوم دی چې څوک په ولاړه باندې قرآن شریف ولولي او یا واوري نو هغه ته په هر یو حرف باندې سل نیکۍ ملایږي او چې څوک په ناسته واوري او ولولي نو هغه ته په هر یو حرف باندې 50 نیکۍ ملایږي. نو قرآن شریف تلاوت کول باعث نجات دی او د قبر د عذاب او د قبر د تیرو د پاره ځان له رڼاګانې جمع کول دي. کوم مسلمان چې قرآن شریف زده کړي او د هغې حلال وګڼي او د هغې حرام وګڼي په د هغه انسان دپاره ډېر غټ انعامات دي. نو الحمدلله د رمضان المبارک میاشت ده او زمونږ یو ورور په خپله دیره کې د تراویح د ختم اهتمام کړی و او الحمدلله نن د هغې تراویح د ختم قرآن ورځ ده. نو تاسو ټولو مینوالو کتونکو ته دا درخواست دی او تاسو ته دا دعوت دی چې د لمانځه تراویح او د ختم نه پس زموږ سره په دعا کې شریک شئ او ثواب حاصل کړئ. ډېره مهرباني. الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. زمان محترم اوریدونکو الله تبارک وتعالى فتاسو باندې ډېر خصوصي انعام او احسان وکړو چې په تاسو باندې د قرآن مقدس ته تلاوت چې ده تاسو باندې واورو او د قاری صاحب د قرآن پاک وي دا د الله پاک په خپل دربار عالی کې د قبولیت مقام ته ورسوي. نیکی کول آسان کار دی خو د نیکۍ آخرت ته وړل چې دا ډېر ګران کار دی. نو کله چې نیکي کوو نو د الله پاک نه مداس کوو چې الله پاک موږ له فدی باندې استقامت راکړي. کله استقامت په نیکۍ باندې میلاو شو نو دغه نیکي او کله چې په نیکۍ باندې استقامت نه نو د الله تبارک وتعالى په دربار عالیه کې هیڅ نه ده. ای عائشه ما تخکاری داسي چې زما تاسو سره په دنیا کې د آخري وخت ځکه چې نور کله جبرئیل علیه السلام چې راتله نو ما ته کلام یو فیر اورو دی پیره له جبرئیل علیه السلام د قران دا یو بل تدبیر پیری کړي او بالکل دغه نرستو جبرئیل علیه السلام د دې کلام د اور نرستو نبی علیه السلام په دنیا کې بیا ډېر لږ وخت کو بیا الله تبارک وتعالى نبی علیہ السلام دنیا کې ډېر لږ معمولی ژوندۍ کوي دا غنوس نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف یوړ چې څنګه د قرآن تاسو دلته به تراویح کوي الله خوشاله کړی دین وروسته به تاسو قرآن پاک تاسو ځان د تلاوت هم کوي پرې دی وینا او دا به سره تاسو به لنډي تراویح چې دا کوم کو ان شاء الله مولوی صاحب راغله باقي خبره ان شاء الله مولوی صاحب کی تاسو باقي تاسو د مر په وخت خامخا سخت دی. نبی علیہ السلام په زمونږ باندې اثر کې خو ډېر غم د لاسه بیا نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایل چې ته مخه بکیږه د دې روزې د برکت بزو چې د دوه بخمه به کوم ټول امت به بخمه او دغه شان نبی علیہ السلام ته چې حضرت جبرئیل علیہ السلام راغی چې ساتي اخلي او بس نبی علیہ السلام د دنیا نه چې هغه تشریف وړي عالم اخرت ته نو نبی علیہ السلام چې هغه غمجنو چې جبرئیل علیہ السلام او اسرائیل علیہ السلام راغلیو نو نبی علیہ السلام ته فرمایل چې زمانه بعد زمانه امت سکی نو زه خو زمانه امت بسکی نو جبرئیل علیہ السلام او اسرائیل علیہ السلام واپس الله پاک له لاړل چې نبی علیہ السلام د خپل امت په اړه کې فکر مند نو الله پاک ورته فرمایل چې ته محمد صلی الله علیه وسلم وایي تاسو چې بس تاسو امت په اړه کې بزتا غمجن نه کوم تاسو امت په ټول چې معاف کړئ. نو نبی علیہ السلام دا غنه بعد بیا چې اسرائیل علیہ السلام ته چې وسبیل کو اجازه ته چې ما د امت په الله پاک بخنه کوي بس تاسو اجازه ته زما روح واخلي او دا شان نبی علیہ السلام ته فرمایله شيری چې ستاسو امت چې ظالمان به هم معاف کوم او بل روایت کې راځي چې ستاسو د امت چې نبی علیہ السلام امت ته الله پاک د قیامت پر ورځ فرمایي چې ما د خپل طرف تاسو ټول بخلي تاسو به خپل منځ کې چې کوم حقونه دي په یو بل باندې یو بل معاف کوي او ما بخلي دا امت بهترین امت ده وغاله چې دا امت چې د روزې قدر وکړي د روزې خیال وساتي کوم مسلمان چې د روزې قدر وکړي
او د دې د آداب او مستحبات او د فرایض دار سره خیال وساتي الله پاک روزه حاضر کې د قیامت پر ورځ او چې چا ستا خیال ساتلې روزه دغه مبارک زمانه شفاعت وواړه نو الله پاک ته چې د روزه حاضر شي چې کوم مسلمان ولګي تند تیر کړي او خلیم چې د چپ پاتې شي د غیبتونو نه او د دروغ نه او د غلط خبرونو او د شان ذکر اذکار کړي او په خپل طریقې سره روزه چې هغه تیر کړي نو روزه و چې الله پاک دل چې د اکرام وکړي ان انزلناه في ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر چې موږ تاسو ته چې دا قران نازل کړی د قدر په شپه کې ليله القدر کې او دا ليله القدر دا زر میاشتو هم بهتر ده نو تاسو دا زر میاشتو په عبادت باندې او حیران او تاسو په دې څه خبر کېږئ تاسو چې په دې یو شپه کې عبادت وکړئ دا یو شپه عبادت هم صاف لپاره د زر میاشتو هم بهتر ده او دې امت الله پاک دې فضیلتونه ورکړي دي چې حضرت موسی علیه السلام د الله پاک فرمایل چې د موسی علیه السلام د الله پاک سره خبرې کولې نو موسی علیه السلام ته الله پاک فرمایل چې موسی دې یو امت را روان دی چې هغه به ستانه هم زیات چې ماته نږدې شي نو موسی علیه السلام ته فرمایل یا الله پاکه زه خو ستا سره تکلم کوم او زه کلیم الله یم او زه تا سره مخامخ خبرې کوم او هغه امت په زمانه تا ته زیات نږدې نو دا مسله ده نو الله پاک ورته فرمایل چې موسی دا داسې امت دی چې دوی به د روژې په میاشت کې چې کله روژه ماتې ته کښېني ټوله ورځ به هغه لږې تندې تېرې کړي چې کله روژه ماتې ته کښېني او دعا غواړي نو ستا او زما ورمنځ کې بس اویا پردې دي دا پردې به هم په هغه وخت کې لر کړم او هر امتي به ماته دومره نږدې شي چې ستا نه به هم ماته نږدې شي محمد ہر طرف نفسی نفسی ناری بوی خلق دا آقا امت امت بوی ورزبدا محشر و قیامت بوی غم بوی جڑا بوی حیبت بوی ہر طرف نفسی نفسی ناری بوی خلق دا آقا امت امت بوی رزبدا محشر و قیامت بوی غم بوی جڑا بوی حیبت بوی دال دے غم کی دا امت دیر سوازی دال دے رب ویل بی فکر چول فکری دنیا کی چل مدینے چلتے چل مدینے چلتے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے چھوڑ فکری دنیا کی چل مدینے چلتے چل مدینے چلتے رحمتوں کی چادر کی آنے دل سے جب نکلتے چھوڑ فکری دنیا کی چل مدینے چلتے چل مدینے چلتے آزادی و صحت مدد وکړي الله تعالی څومره ګمراهان دي خدای پاک ټول مسلمانانو ته هدایت نصیب کړي الله پاک د فلسطین مسلمانانو مدد وکړي الله پاک ټول مسلمانانو ته اتحاد اتفاق نصیب کړي الله پاک څومره زموږ په کورونو کې حاجتونه هغه پوره کړي څومره قرضې ختمې کړي الله پاک څومره مسلمانانو ته د اتفاقۍ د خدای پاک د اتفاقۍ د اتحاد او اتفاق باندې بدل کړي الله پاک موږ ټول ته د قرآن لیدت نصیب کړي د ایمان او د اسلام حلاوت او عزت او عزت نصیب کړي الله پاک
هم په ژوند کې خپل ایمان او یقین نور پیدا کړي او د ایمان حلاوت متناسب کړي د ایمان او د کفر نه او د فسق په ځینو ځینو نفرت پیدا کړي د نبي علیه السلام مبارکې طریقې زموږ په زړونو باندې راولي د نبي علیه السلام په مبارکو طریقو سره زموږ وجودونه روښانه کړي زموږ زړونه د ایمان په نور سره روښانه کړي د دین سره او د دین د محنت سره محبت پیدا کړي الله پاک موږ او زموږ خویندې وروڼه زموږ نسلونه د دین د محنت لپاره قبول کړي الله پاک زموږ د دنیا د آخرت ټول حاجتونه د خپل ځان نه بغیر نه کړم او محنت نه پوره کړي موږ د عزت روزي راکړي موږ چاته محتاج مه کړي الله پاک د حاضر مجموع کې څومره ملګري ناست دي په پرځوان څه حاجتونه دي یا پریشانۍ دي الله ټول کافي شي یا پریشانۍ ختمې حاجتونه پوره کړي الله پاک د خلکو په کاروبارونو کې خیر او برکت واچوي الله پاک څومره مسلمانان خدای پاک په څه قسمه مرضونو او آفتونو کې اخته دي هغه آفتونو نه مرضونو نجات ورکړي خصوصا خدای پاک د فلسطین مسلمانان دوی په پریشانۍ کې د اسرائیل او د امریکې په پنجه کې د خدای پاک ته د خلکو د پنجې نه آزاد کړي د امریکې والو ته او اسرائیل ته هدایت نصیب کړي او یا الله پاک دې هدایت حفاظت کړي یا الله پاک د ټول مسلمانانو نجات ورکړي او مسلمانانو ته دمه کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله پاک دې کور کې څونه خلک په دې کور کې زموږ او مشر وفات شوي خدای پاک هغوی بخي خاندې د مور خدای پاک ته د جنت الفردوس نصیب کړي الله پاک د دې ختم او خیرونه او برکتونه ورته نصیب کړي د اجرونه ورته نصیب کړي زموږ والد صاحب وفات شوي دي حاضر مجموعي والو چې بچا شو څوک وفات شوي مور پلار وفات شوي میدان متونه وفات شوي خدای پاک ټول بخي ټول باندې خدای پاک قبر کړي د جنت هغه هواګانې وچلوي د قبرونو د جنت باغونه کړي ټول د جنت الفردوس نصیب کړي ټول نه راضي شي د قبر او د دوزخ د عذاب نه وساتي خپل غضب نه او غصې نه وساتي ټول په دین باندې استقامت نصیب کړي اخر کوم ټول دا کړم سبحان الله Oh